زموږ ځمکې مسله د 2005 نه روانه ده، مطلب 2005 کې موږ اغستې وه. 2016 نه چې دی نو د فضل اکبر پولیس والا دی او یو ورور یې خالد اکبر پولیس لین کې ډیپټي کوي جي. دا فضل اکبر چې دی نو دی چې دی نو هلته ریډ سینټر کې دی جي، او بل ورور یې سپاهي دی جي، هغه د کینټ تاڼه کې ډیپټي کوي جي. پوه شوې؟ اوس بار بار دی اوس ماله راځي او ما ته په موبایل باندې دمکیانې راکوي او زه به دا کوم زه به هغه کوم. دا یې جي ورور دی، پوه شوې؟ پولیس لین کې ډیپټي کوي جي. دا خالد اکبر دی جی. دا موبایل نمبر وګورئ جی. دا جی مونږ ته خدای دومره حوصله او دومره هغه ورکړی دی که نه جي، مونږ اوسه پورې ټوپک ته لاس نه کړو. ولې چې ما اول قانون شته دی، اول دا مشران شته دی، ډي پي او صاحب شته دی، دا شته دی چې دی نه پاتې شو نو بیا به مونږ به خپل هغه کوو. اول خو زه قانون باندې جنګېږم جي، زه به قانون هغه به کوم او بیا جي دی داسې کار وکړو جي، دی چې دی نو زما په هغې باندې کار کولو جي، د ځمکې باندې زه راړم سټې آرډر مې روچت کو، سټې آرډر هم ما سره شته دی جي. نو دی چې دی نو ما سره کین خانزیب خانو او کین میرزاو پوش اختر هغه ما سره ورغل، ما ته ویل راځه ګلزادي پوه شې، زه ورغلم ما ته جي دا موقع ده. نو دی کې چې دی وراړو دی ته ویل لکه دا تاسو څه کوئ؟ وایي جي دا مونږ کار کوو. وایي ګوره دی باندې ګلزادي سټې آرډر اخیستی دی او تاسو نه عدالت نه دا هغه کوي نو به بیا به نور به حساب کتاب به کوو. پوه شې؟ دی ورته نه نه زه نه عدالت منم او نه بل څه منم. پوه شې؟ هغه اختر ما ته وایي زه چې ځو یا دی نه عدالت مني نه بل څه مني. دا پولیس ګواه دی جي، دا هغه ټایم ما سره دا پولیس تللی و جي. نو بیا جي دی کې دی داسې کار وکړو جي، دی پکې بیا راغو چې څه نوم دی یاره زه چې دی نو ګلزاده زه در سره کښېنم او 14 لاک روپۍ درته زه ورکوم، ته ما ته دا ځای پرېږده. نو ما ورته ویل فضل اکبر خان زه خو هغه څه نوم دی قبضه معافي یم، ته ما ته 14 لاک ولې راکړې؟ ته ما نه یریږې؟ زه قبضه معافي یم ته ما ته 14 لاک روپۍ راکړې؟ نه 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 وایي خیره دا خو ورورولي ده او دا هغه دی پوه شوې چې ستا ما هم پیسې ورکړي که نه. ښه تا چا له پیسې ورکړي دي؟ وایي جي ما چې دی نو هلته یو سکول کې یو چپړاسي دی ما هغې له پیسې ورکړي دي. ما هغه د فضل اکبر هغه یې څه نوم دی د ملک اصغر دی څه لګي؟ وایي سم نه دی، وایي ما هغې له پیسې ورکړي. هغه مې رونیولو، هغه ما ته وایي مړه د دې ټول عمر دا لانجې دي پوه شوې. او دی وایي چېرې دا وګورئ جي، دا زموږ جي د تره ګلزار انتقال دی جي 2005. دا جي پټورخانه کې مو ګورئ، دا تاریخ خو زه بدلولی نه شم که نه، دا زه پټورخانه کې څه کولی خو نه شم که نه. دی جي ما ته دا اوس د راحت شاه زما داسې ویم زما ملګری زما ورور دی، دی چې وایي یار زه به ځان سوځوم زما ورور یې راشه ما ته په جومات کې په قرآن لاس کېږده چې دا پلاټ ستا دی، زه به خپل ورور ته به چې دی پلاټ به پرېږدم. اوس ته یو پلاټ دپاره ځان سوځې، دا کوم ځای موږ دومره هم ظلم والا نه یو. ته راشه ما سره ته کښېنه، زه به ته زه پلاټ به ته هغه کړم. او بله خبره دا دي دا ظهور چې ما ته وایي یاره ګلزادي چې دی نو تا ما زه ګلزادي ویشتی یم. دې ظهور مخکې ما ته بیان ورکړی دی، دا واوره جي. وعلیکم السلام. ظهور وایي څنګه شکر الحمدلله. ګلزادي یم جي. ګلزادي والله څنګه نور ښه یې؟ ټاک مزو کې الحمدلله وایه که ښه یې؟ هغه ټلیفون وکړو کار دی خو دا کسان یې راپسې کله راوستل؟ نه نه هلته ولاړو که نه، دی ټول غوسه کې دي. بیا لکه دا نه چې ګلزادي راشي ورسې جګړه چې وشي که که نه پوه شوې. ته کوشش کوه چې ورورولي د یو بل سره د جګړې مخنیوی وشي که نه، لانجه د لانجه په یو ورځ به کښېنې صفا به شي د خیره پوه شوې. نو دی ټول غوسه کې دي غوسه کې او غوسه کې نو به دی دپاره وایم چې چېرته غلطي سره راشي او دلته لاس واچي یا ډز دوز شي نو دې دپاره زما ودرېدې ته به ووایه نو بس ما ګلزار اوس لاړم یو کس راغلی راټوسې نو زه ووتم. دا جي دا ظهور هلک دی جي، دا چې کوم هسپتال کې دی
دی یو 3 ورځې مخکې ما ته ټلیفون کوي چې ته راشه مونږ به کینو ته به دا جي نن سبا داسې دور دی جي دا موبایل نمبر یې دی جي دا دروغ نه وایي جي پوه شوې ضرور ما ته وایي چې راشه ګلزادي چې دې سره دې کینومه زه به دا کیسه ختمه کړمه ما ته ضرورت ته څه شی چې ته ما کینې ته څه ناظم یې ته څه پټواري ته څه شی زه مړه مې خپل کار کوه پوه شوې نو هغه جي بیا هغې نه پس بیا ضرور سره زما ملاقات شوی نه زما د رب ته پته ده پوه شوې دی په قرآن به لاس کېږي دی ما ته وایي چې یاره ګلزادي چې دی نو څه نوم دی ګلزادي زه والی یم 8-15 باندې ټیک دی جي 8-15 باندې چې دا مدینه هوټل کې جي ګرځمه پوه شوې دا کیمرې خو دروغ نه وایي جي دا مدینه هوټل دی جي دې کې زه راغلم ډاکټر مشتبه صاحب ته جي زما ایاس ملګری یو بل غاښونو والا ډاکټر صاحب ته جي پوه شوې دا چای مې اوس کله جي ما ته دومره ټایم خو نه میلاویږي جي دې 3 منټو کې زه مدینه کالونۍ ته ورسم جي دا جي دا هر څه جي دی دروغ وایي بوکس هغه کوي فضل اکبر باندې ما پیسې کړي دا دی اوس دا وایي چې یاره دا پیسې دې ځان ته بیا واپس والي دوباره و ان شاء الله تعالی علم بنا چې څه حق خبري اب از اخره پورې به جنګومه او جی ما د डी ستم ما درخواست کړو جی 2018 کې جی डी ستم ما درخواست کړو جی دا دی جی راحت به هغه ټایم ته نه وي دا ستا کلیوالي دي درته نه وي چې هلکه درخواستونه در مونږ باندې شوي دي راشه د ګلزادي سره کښېنه چې دا لانجه ختمه کړي نو راحت به ته اوس پاسې 2 کاله ما وشول دا لانجې کوټ کې د ما چلي پوه شوې ته اوس ما لوې خو بله خبره دا ده چې ما چې دې باندې درخواست وکړو فضل اکبر باندې جي دې لیکلي دي ګلزادي قبضه مافیا او هغه دې پلاټ سره د ما څه کار نشته دی بیان الفي ورکړي ده جي چې دې پلاټ سره د ما څه کار نشته دی او دې سره د ما څه نشته دی او دې چې دی نو بس دا د ما ورور دی دا ما معاف کړی دی بیا جي دې ګیس پیپ لین تېرېدو جانثار ویلډر دی جي داسې دې پولیس والا ته وایي جي دا ټول ما ته مالک والا سینونه کړي چې دا قبضه مافیا دی جانثار پسې زه ځم ویلډر پسې ما ورته ویل لکه جانثار تا زما په نوم باندې هغه کړی چې زه قبضه مافیا یم وایي نه مړه دی خو چې دی نو ګیس پیپ یې اچولو ما ته وایي راشه دا نوم خپل ورکړه وایي ما له خو نور څه پته هم نشته دی چې دا نوم هغه کړه دی جي بیا دا کیسه مې ورته جي هغه کړه اوس جي شهزاد ماما دی جي شهزاد پراچا دا شهزاد پراچا او مونږه 2005 کې مونږه یو ځای اخیستې وه شهزاد پراچا جي شهزاد پراچا څه څه شټام دی که نه هغه هم ما سره دی جي پوه شوې شهزاد پراچا څه څه شټام دی هغه هم ما سره دی جي او شهزاد پراچا څه چې کوم شټام کې ګوایان دي هغه هم ما سره ګوایان دي جي کم انتقال دی جي هغه هم چې هغې څه کم ګوایان دي هم ما سره ګوایان دي جي پوه شوې نو شهزاد پوه شو چې یاره دا خو واقعي اوس دوی را باندې هسې بې فضوله درخواستونه ورکړي دي جي دا شهزاد ماما دی جي هغه ما ته وایي چې یاره ما نه خو دی هسې کارډ وړی او ما له خو نور څه پته نشته دی دی هغه بلال هلک هم و جي هغه هم جي اج خان ځای کې جي مونږ فیصله کړې ده هغه 15 کناله ځای د یو کنال 10 مرلې ځای هغه بلال ته ما هلته پیسې ورکړو هر څه مو ورکړو اوس هغه هم راپسې اوچت کړی هغه ښه دی هوښیار کس و پوه شو چې یاره دی خو اوس مونږ جنګوي بیا نو هغه بس بیا ناست دی جي اوس دې کې جي داسې کار دی جي دلته سم سړی پکار دی جي بدرخو چوکۍ کې جي هغه جي احمد جان خان دی هغې ټایم کې به جي ټرب هم چا نه کړو چې ایس ایچ او مطلب ډي پي او هغه به ولې نو ولې هغه هلته به ټرب نه کړو هغه په خپله سم سړی و ایمانداره سړی و احمد جان خان نوم یې دی جي د 400 دی نور مې ورته داسې څه هغه نشته دی جي سم سړی دی جي ایماندارۍ باندې جي هغې ختمه ده هغه جي پکار دی دویم دی بیا هغه دی دې چوکۍ کې جي دا مسله به جي خیره سره به بیا به ختم شي السلام علیکم